وګرځي فرنټ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لرو بر افغان او په نړۍ کښې میشته ګرد پښتانه خویندې وروڼه، بلکې چې د کمې ژبې هم دي، څوک هم دي، د کم قام هم دي، ټولو ته زه ندیم اسکر سلامونه. امید لرو چې ګرد به په خیر وي، جوړ به وي. ملګرو، د یو څو منټه لایو ویډیو په ذریعه سره ملګرو هم ډېر میسجونه کول او دلته هم ملګري ډېر ویایي چې موږ لایو راشو، ملګرو سره مجلس کښېږدو، ملګرو سره مجلس شریکه کړو. تاسو ته پته وه چې موږ لکي مروت سیمه سره بنګلا کښې د ارمان لوڼي په حواله سره احتجاجونه کړي وو. په نړۍ کښې شوي وو، خو هلته موږ هم جوړ کړی وو، په بنو کې هم شوی وو، چونکې د بنو اف آی آر موږ بیل شوی وو، چې کم لکي مروت سره بنګلا کم احتجاج و هغه د ارمان لوڼي په حواله سره چې دغه اف آی آر درج کولو په حواله په هغې کښې موږ ونیول شو، موږ بیل کنفرم نه شو، لاړو پکښې هلته جیل ته. زه خو به اول د ګردو ملګرو ډېره شکریه مې ادا کړه پر دغه بنیاد چې والله موږ خو زین مثال ومو لیدل، خبر شو چې کومه مینه، کم بیداري، کم موږ سره ملګرو مرډه ترړه وکړه. که هغه په سوشل میډیا وه، بیخي ډېر لوی ملګرو همت کړی دی. او د هغې سره مثلا دلته په بنو کښې چې کوم موږ وکیلان ملګري وو، هغې چې کوم همت کړی دی، ورسره دلته کم نور موږ بنو ملګري وو چې دوی شپه ورځ راتلل، یو څو شپې لګاتار، هغې کم منډه ترپه وکړه. یعنې چېرته هم ملګري پر کم شکل کښې ښه دوی موږ سره منډه کړې ده، په هغې باندې زه ډېره مننه هم کوم. امید هم دغه دی چې انشاءالله پر دغه ډول چېرته هم چاته هم په کم ځای کې ښه ورپېښه کېږي، مسله وي، کیسه وي، په هغې به دغه ډول یعنې بلکې په دې نه هم زیات ملګري به انشاءالله خپل وس مطابق کوشش کوي، راپاسې به یعنې خپله مسله کیسه پر دغه بنیاد به نړۍ ته ږدي چې دومره پرېشر شي لکه زموږ خبره، ځکه چې موږ ته هم داسې ارادې وې چې موږ لږ مثال وځنډوي، خو د ملګرو په همت، د ملګرو په کوشش، د ملګرو پر دومره لویه کچه باندې دوی کمپین چې یعنې موږ نن پرون بیل کنفرم شو، یعنې نن موږ راووتو. ملګرو جیل خو یو هغه نام لري چې لږ جیل وي یا یو دروند وي، خو زه په پیمان سره دا ووایم یو خو اول دا خبره چې یعنې موږ خو هسې هم مبارزه کوو، که جیل دننه وي او که جیل د باره وي، که ملک دننه وي که ملک د باره وي، بیا هم دا دومره خبره هم نه وه، ځکه چې موږ خو یعنې هغه مبارزه وه، خو خبره دا حقیقت و چې موږ یعنې باري ښه ډېر ملګري لګیا دي، ډېر لوی مثال هغه همت کوي، خو په جیل دننه چې کم موږ ته کار پاتې دی یا موږ ته کم کار په کار دی یا کم هلته څه دي، دا پیمان موږ باري مثال یعنې موږ سره بنو کښې لنډ پروت و جیل، خو دومره نه و په خبر. یعنې زه به داسې ووایم چې یعنې نه دا تګ چې کم دی پر دغه بنیاد چې یعنې هلته موږ څه ووینو، هلته موږ مثال داسې واقعیات موږ په ګوته شي چې هغې د لیارې کام کې هغه جذبه، کام کې بیداري، کام کې څه او هغه کم ننه خلکو ته ورپېښې مسلې دي، د هغه ستونزې په ګوته کول، دنیا ته ښول، والله دا ډېر لوی د وخت تقاضا هم دا ډېر لوی ضرورت دی چې په بنو جیل کښې یعنې دومره څه چې موږ څه ولیدل. جوته خبره هم شته چې پښتانه خې په هر ځای کښې، مظلومان خې په هر ځای کښې، په هر غږ کښې به اچولي شوي وي، پته نه شته چې مثال لار بر کمې سیمې دي چې په هلته به څه تېرېږي، په هلته به څنګه خلک وي.
بنو جیل ژوند خو یعنې هلته موږ ملګرو ډېر قدر کړی دی. زه مننه هم کوم. والله موږ خو چې ننه تلو داسې خلک خبر شوي وو چې بیخي یعنې موږ هغه زه به داسې ووایه چې نن هم ښه جرګې او ښې په یوه معنا جلسې مو کړي دي. خلکو ښه استقبال، بیا نن راغلل یعنې دوی موږ سره کومه مېلمستیا، کومه مینه. او دې بعد چې موږ هلته څه ولیدل، یاره په قسمیه سره چې نور څه نه شو ویلی، خو به هر حال پر دغه ریاست کښې دغو خلکو سره موږ پښتنو سره چې کم ظلم جبر شوی دی چې هسې حد کرس کول دي. ډېرې خبرې دي خو بهرحاله یو څو خبرې راوستل غواړم. نور خو به انشاءالله که ژوند و خیر و کوشش مو هم دغه دی چې موږ به روزانه په بنیاد که نه وي دومره ورځ کوشش کوو چې موږ یوه واقعه را پورته کوي ملګري، په هغې باندې مجلس سره جوړوو. دارنګې په هر ډسټریک کې په هر ځای کښې چې موږ داسې یو ترتیب طریقې کار سره ورته جوړ کړو انشاءالله دا خو به وي. هلته یو څو کسان مثلا داسې ما ولیدل چې شاید په ژوند هم نشي رانه، یعنې دا واقعې به مې هم دغسې په ذهن کښې وي. یو د مروتو سیمې یو ځوان دی، سره یې نورنګ سره یې تعلق دی، تقریبا یو څو میاشتې مخکې نیولی شوی دی. سی ټي ډي له اړخ نه بیا په هغه کښې دوی انټروګیټ کوه، په هغې کښې چې کم جبر کم ظلم پر دغه غریب شوی دی. یاره اوس دغه حد ته رسلی چې هغه منټلی خراب دی، ډسټرب شوی دی. نن هم هغه دغ سره ما نه ولیدل ځکه چې هغه دغ بل مجلس نشته چې یعنې زه به خلاص شه. زه یې ولې نیولی یم؟ ته یې راته وښیه، یعنې ته ماته خو وګوره، زه داسې اشتیا یې خو سړیه بس ته یې یا ته نه یې، خو بهرحال یعنې یو پر دغه بنیاد چې هغه یو مثال سړي پته هم لګېږي که نه. اوس بیا ورته چې کله دی سنټرل جیل ته یې ورکوه، بیا پر دغه بنیاد چې یعنې ساري موږ نه مثال غلط شوي یو، او پر دغه چې کم څه تېر شوي دي، چې کم تشدد په شوی دی، نن هم مثال هغه دغه وجود چې وګورې سړی زړه نشي ورته تم کولی. دا بنو جنونو کښې اوس اچولي دي، او هغې بعد کې اوس دوی ته مثال هغه دفعات ورکوي چې په تا مثال دا دفعه او په تا دا دفعه، بیا داسې دفعات دي چې هغه دهشتګردي دي مثال په هغه پورې وتړي چې یعنې تا دا شی کړي دي او تا دا شی کړي دي. به هر حال دا یو بل داسې د نارت وزیرستان څوک دی، هغه انشاءالله که خیر و، هغه پکچر چې کوم دلته بری څوک دي هغه موږ کوشش کوو چې هغه موږ لاسته کوو. دغه کوم میډیکل ریپورټس دي، یعنې دا چې اول ادارو خلکو وړی و، تقریبا 2014 کې ما په خیال وړی دی که 14 کښې هلته دا یې وړی دی. دا یو بي اے کړې وه، علامه اقبال نه سی ټي لګیا وه، هغې باوجود یعنې هلته هم لږ لږ مثال داسې و چې هغه دورې او هغه دغه علاج شروع وه که نه، هغه منټلي لږ سره ټیک نه و. ادارو خلکو یو چې یو یې و هلته په بنو کیڼ کې ننه د ایسای او د ایمای په سیلونو کښې یعنې دغه 3 کاله 8 میاشتې دا په ټارچر سیل کې تېر کړي دي. پر دې کښې یعنې چې پر دغه سړي کم تشدد شوی دی، دی کم وهلی شوی دی، کم ظلم کم جبر پکې ده، نن ټایم کښې یعنې دی مثال داسې دی چې یعنې دغه مکمل هغه دماغي حالت چې کم دي مکمل تللی دي، مکمل ختم شوی دی. قسمیه سره چې هغه کم چا مجلس تېروه، یعنې چې پر دغه باندې دلته په د بنو جیل کښې چې یعنې پاچاکۍ کښې دی پروت دی، او دی هغه شپه تېروي په څیرو په څه او دی هغه موږ سره یعنې هغه داسې مجلسونه وشول چې یعنې که منې د یو څو شپې وې، خو دومره هغه افسوس مقام. بیا د دې باوجود یعنې 3 کاله 8 میاشتې د دوی په ټارچر سیل کښې چې هغه څه تېر شوي دي یا خو پر تېر شوي دي، یعنې اخر کار دی که مجرم هم و، یاره د ظلم یو حد وي که نه، د انسانیت په حواله سره
که سړی لږ کې انسان ته وګوري چې اخر کار دومره خو ته سړي ته کرنټونه هم ورکړي دي. کرنټونه ورکول دا به څنګه وي؟ دې نه علاوه دغه سزا به ورکوله چې پاس به یې لک که په څه شي پورې به یې وتړه، سر به یې لاندې و، بیا سر ته پښې به یې پاس وې، بیا لاس به یې ورتړلي و، هغې به وجود هغه له وړو هغه تارونو باندې وهل، هغه به یې تېرول. دې نه علاوه لاندې به یې ورته داسې بلټې به یې ورته ایښې وه، هغه به یې اوبونه ورته ډکه کړې وه، بیا په اوبو باندې به یې سر پکښې ډوب کړی و. دا به مثال دی، دا دومره څه چې یعنې هغه خیرې چې هغه ستی راپورته چې مړده به بیا په دغه ټایم کې بیا لږ کې راپورته بیا په منډه. یاره خیر کار دا کم حال دی. په سړو اوبو باندې په دا ژمي کښې بیا باري ته تړل، بیا باري ته بیا وال ټکول، بیا مثال هغه ریمانډ چې کم واښې وه هم هغه دوی خوراک چې ورکوه هغه هم په لوړو، هغه هم پر داسې یاره ځینې کیسې داسې هم ورسره شوي دي چې پیمن هغه سړی کولی هم نه شي چې یعنې هغه زه مناسبه نه ګڼم مثال چې هغه زه هغه الفاظ وکړه چې هغه په دوی کم کړي دي. بیا دا 3 کاله 8 میاشتې په هغې کښې اوس مکمل دوی لیونی شوی دی. بیا پر دغه دوران د دغه چې بنو جیل ته یې راوړی دی، اوس یې دلته 1 کال کېږي. اوس دې بعد پر دغه باندې د اندا اف آی آر یې درج کړي دي چې یعنې دا داسې وي یا داسې وي. اوس 60 درج کړي دي، یعنې 2 میاشتې کېږي چې اوس اف آی آر پر درج کړي دي. دې نه علاوه په اف سی آر کې اچولي وو. بیا پر دغه دوران یعنې بیا ښه پر دوی باندې یو کمیشن یې سره جوړ کړی و، درخواستونه یې کړي وو چې پر دغه د میډیکل یو ریپورټ جوړ شي چې آیا اشتیا دی د جیل قابل دی که نه دی، د اشتیا منټل دی که نه دی. هغه هم مکمل کار شوی دی. بیا هم د دې باوجود یعنې دی د بنو په جیل کښې یعنې هغه اکا زوی ورسره دی، هغه غریب دی، دا خپل لمبېدلی هم نه شي، خپل کپړې هم نه شي اچولی، دغه یې کوي. اوس دا حالات دي. یو بل چې اوس موږ راوتلو غونډې داسې ډېره واقعیات دي، انشاءالله دا به موږ تفصیلا بیانوو چې اوس راوتلو د بر وطن دا کونړ د سیمې و، بلکل هغې د سیمې یو کس دی، د بر وطن دی، هغه رانیولی دی په پېښور کښې کاروبار و، هلته یې راچک کړی دی. بیا ډایرکټ چې دی یې راپورته کړ بنو کیڼ ته راوړی و. بنو په کیڼ کښې 15 کاله تېر کړي دي. بیا دا په ټارچر سیل کښې تېر کړي دي. بیا چې پر دغه باندې چې کم ظلم تشدد یې کړی دی یار، میخونه یې دلته پرې ټنډې ورټکولي دي، هغې باوجود ډریلونه یې پیستلي دي. اوس هم په د یوه پښه باندې مثال دی داسې دی چې هغه پښه ختمه شوې یم، د یوه په دغه ټارچر سیل کښې یعنې ټارچر کول کښې یعنې دغه د پښې کار پرې ایښی دی. پیمان چې کله موږ د اوس راوتو یعنې دغه خبره هغه ژړل یوه سترګې نه اوښکې تلې چې منظور پښتین ته مې دا ما پیغام ورسوی چې یعنې دلته خو مثال پاکستان دی، دلته پښتانه دي، دلته خو ټیک خلک دي، خپل کور خلک خو مثال دومره لږ ډېر سره خبر شوي دي. دې نه علاوه زه خو د بر وطن یم، ما څوک هم نشته، ما آخري ارمان هغه آخري لباس منظور پښتین دی. هغه ته که زما پیغام ورسوی په ما خو داسې شوي دي چې دلته یعنې پېښور نه راوړل دا 15 کاله، بیا د دوی په سیلونو کښې یعنې دومره څه چې یعنې یاره ظلم خو یو حد وي چې تا لګاتار ته 10 ورځې لګاتار 24 ګنټې ودروي، بیا د خوب ته څوک نه پرېږدوي، بیا هغې مطابق ستا ته یعنې هغه تشدد مړه قسمي سره هغه الفاظ نه شه کولی چې پر دوی کم تشدد شوی دی یا پر دوی کم کوي. دا خالي دا نه، یعنې هر چا سره داسې کېږي چې څوک هم یو څه دا ورسره کوي. بیا پر دغه موقع باندې یعنې هغه دوی هغه غوښتنې دوی کوېسچنې یاره پر دغه موقع باندې چې په چا هم داسې کېږي، غونډ جهان به ورته شوی چې زه داسې یم زه داسې یم. خو بیا ښه یعنې دوی داسې کیسې به یې په کولې چې یعنې هغه پته نشته. ما ورته ویل چې یاره دومره در پېښه سوه بیا چې یعنې وایي چې یاره راته ویلي چې موږ دپاره کار کوه په بر وطن کښې. څنګه کار در پوره وکړه؟ کار خو به زه وکړه، خو کار ته خو مې چې تاسو پرېږدئ چې زه بر وطن ته لاړ شو، خو هغسې به کار نه. ته داسې وکړه موږ ته اوس دلته په پاکستان کې څوک وشوه چې نه دغه دي او دا د NDS خلک دي او دا دغه خلک دي، دا موږ ونیسو. و سړیه دغسې زه څوک درته وشوه او څنګه درته وشوه زه څوک پېژنم؟
بر وطن ته مې بس پرېږده وای. په هر حال دا څه حالات تېر شوي دي پر دا خلکو کښې، یعنې داسې تقریبا 80 خلک دغه دي چې په بنو جیل کښې یعنې چا 2 میاشتې کېږي، چا 3 میاشتې کېږي، چا کال کېږي چې یعنې هغه ټارچر سیل نه راغلي دي، راوښتلي دي. تقریبا داسې 80 کسان دلته په موقع باندې دا موجود دي. نور خو چې دا کم مثال دوی په مختلف شکل کښې پسو کړي دي عام قیدیان، دا خو بیخي ډېر دي. دا خو د خفیه نه چې کم راغلي خلک دي، مختلف خلک دي. اوس مقصد دا دغه و چې پر دا جیلونو کښې داسې واقعات، داسې کیسې، داسې خبرې موږ خو بري مثال دومره هغه نه شوې لیدلی کتلی چې یعنې هغه هلته خلکو سره ووینئ، هلته خلکو سره کښېنږدئ، هغه هلته خلک وغږوئ چې دوی خلکو ښه دا زه درته ویایم. بل یې هېڅوک هم دوی مثال هغه نه ګڼي، یو خدای تمه ګڼي، دوهم پې ټي ایم ګڼي، منظور پښتین ګڼي، ملګري ګڼي. اوس پر داسې حالاتو کښې خواست کوم د ملګرو څخه د یوه لایو ویډیو پر شکل باندې چې ملګرو کام کې وطن کښې یعنې داسې مسئلې هم دي چې د هغې سره موږ تاسو ګڼل شو چې کم موږ تاسو دا مبارزه دا خلک دا ګڼي چې یعنې دا مثال دا به وشي چې موږ ته کېدای شي رخت پورې ورسي. بیا دغه افغاني خبره چې کوله وی چې اوس زه پر ځان نه یم، ما خو هسه هم هر څه تر کړي دي، خو هلته موږ مور ده، هغه مور اوس پر دغه ځای کښې چې په موږ پسې خو ړنده شوې وه، کله کله یې کال کېږي. اوس دغه حد ته راوتلې ده چې یعنې هغه مثال په لسونو یې خلک سره شوروي، او دا صرف او صرف په ما پسې یعنې که نن وه که سبا وه دا رانه مړېږي هم. خو دا چې هلته هغه مړېږي زه دا نشه برداشت کولی، زه به دلته خپله هم خودکشي کوم. دغه حد ته دا خلک تللي دي. دا غږ منظور پښتین ته ورسوئ چې که چېرته مثال داسې یو په موږ پروګرامونه وکړي، په موږ وږغېږي. دا خو موږ چې کم په سترګو ولیدل. دین علاوه په لکي مروت کم دوی سیل دی، په هغې کې به خدای خبر دی څه قسم خلک وي، کوهاټ کې کم قسم خلک به وي، دارنګې په هر ځایونو کښې دوی خو مختلف ټرچر سیلز دي، یا مثال چوڼۍ دي، کینټونه دي، پته نشته چې څه به هم تېرېږي. دا هر څه مبارزه غواړي، دا هر څه اتفاق غواړي، دا هر څه یعنې د ټیم په شکل کښې پر دوی باندې یو وضیح غږ غواړي. پر دې کښې د جیل د کچرې د موږ ته سول پیمان چې دي دا خو هېڅ معنا هم نه خوري. دا خو د خامخا پر دغه بنیاد هم کېږي دا خلک موږ را معلوم کړو. په کار دی چې موږ خپله کومه مبارزه کوو، نوره هم سره تیزه کړو، نوره هم وکړو، نوره هم هر چا ته موږ ځانونه ورسوو، خلک را خپل کړو، نور هم د خپل تحریک کامیاب کړو، نور هم دا ولسي کړو، خلک را پورته کړو. پر دا ظالم، پر دا جابر ریاست، پر دوی ظالم جابر ادارو باندې یو کلک غږ وکړو. که نه مو په وکړه دا خلک خو دي، پته نشته چې پر دوی به څه کوي که نه. دین علاوه نور به هم مثال داسې وي چې یعنې پته نشته چې موږ به څه حل جوړېږي ورسره. خو دغې روکتام، دغې مخنیوی موږ که کولی شو، صرف مثال پر دا پي ټي ایم یې کولی شو، پر دغه ژغورنه غورځنګ یې کولی شو. یعنې مجلس مطلب مې هم دا و چې یعنې هلته موږ کوم ژوند تېر شوی دی، ښه خوندور هم تېر شوی دی، هلته مو هر چا سره لیدلي کتلي دي، ډېرې کیسې هم دي. موږ ته هېڅ مسله هم نه وه، هېڅ غم نه وه. 2 ورځې خو آرمي راغلی وه، شپې اول ځل چې موږ جوړ وو هلته آرمي راغله، شپې راغله، هلته غونډ جیل یې مو اسرا کړ. موږ ته هم هدایت پکښې وشول چې داسې به راځئ، بیا داسې نه وي چې تاسو یاره موږ باندې څوک څه کوي، که بیا موږ چا څه مجلس خو به موږ به مثال یو جوړ څه بهر هلته بیا رانغلل، جیل ته راغلي وو. کیسه داسې وه چې یعنې یو پرېشر یې اچوی وه. پرون هم چې برګېډیر رسي تاسې لیدل کتل دي، او داسې دي او داسې دي، خو بهرحال هغه غونډ جیل ورته بند شوی وو، ملاقاتونه بند شوي وو، تاریخو خلک چې څوک وړي وو بند شوي وو، تګ راتګ بند وو. خو بهرحال هغه دوی دا یو پرېشر اچوه، مثال نه راغلل موږ سره، خو به د خلکو مجلسونه کول. موږ داسې ویایو ادارو خلکو ته ښه چې کم څوک نیولي شوي دي، په کار دغه دی چې پر دې کښې دا جرمونه څه شی نشته، وي هم عدالت ته مخته کوي، هغې به هم ته څنګه په کم قانون باندې ځان سره 7 کاله 15 کاله پر ټارچر سیل کښې یعنې پر دغه رقم ځان ساتلی شئ. یاره په ما کې مسله هم وي، زه په ورځ کې هم درته منلی شم. دا به څه خبره وي چې زه 4-5 کاله وهل کېږي، چې په ما ډریلونه، په ما میخونه، په ما هر قسمه تذلیل مې کېږي او بېعزتي مې کېږي او وهل شو څه
چې په هغې کې دغه حد ته خلک رسي. یوه کس خبره کوله چې موږ به په ایمان سره دغه ځای ته خبره سره ورسوله چې موږ به دا خپل ګوتې رانه لګولې چې دا شی ومنه که نه وي پنسي کوم دی. چې څنګه یې ومنه دا زه نشم منلی، پنسي مې که سترګې خیره تړلې وې چې بیا مثال کاغذ به یې راته راوړل چې ګوتې په ولګوه، موږ به ګوتې به ورته په ولګولې بیا چې بالکل پنسي مې که. دوی ګوتې موږ نه په پنسي لګول نه دي لګولی، دوی چې دا په موږ باندې اوس د دوی عدالت لپاره کم کاغذ راته جوړ کړي دي، کم دفعات یې لګولی دي چې هغه کم مثال دا شی دې کړی دی او دا شی دې کړی دی او دا شی دې کړی دی، هغه جرم چې دا هغه موږ نه ګوتې پرې لګولی دي چې دا خو دوی خپل منلی دي. موږ د مرګ په مرګ موږ ګوتې ورسره لګولې دي چې بس موږ مړه کوي، موږ ته ژوند نه دی پکار. بیا دا د فکر وړ خبره ده چې یو سړی دغه حد ته رسي چې دی د خپل مرګ په خپله ګوته لګوي چې ما ته مرګ قبول دی. دا به څنګه څه خو به په دغه سړي تېرېږي. مرګ ډېر تریخ دی، خو چې یو سړی مرګ ته خپل غاړه ږدي دا به ډېر عجیبه حالات وي. دا خلکو هغه مرګ ګوتې به ورسره لګولې چې بالکل موږ نور مثال واخلی، ځکه چې هغه برداشت خبره به نه وه. پر داسې حالات کښې ځانو سره خلکو ساتل دا منلو وړ خبره هم نه ده. زه خو به بیخي په ژوند هم نه ومنم. پکار دی چې یو پښتون یې هم نه ومني، پکار دی چې دغې پر ضد یوه کلکه مبارزه هم وشي، پکار دی چې انشاءالله دغې پر ضد به موږ انشاءالله یو خپل بشپړه انشاءالله چې څومره کېږي دا به موږ کوو. او به دا هم وي دغو خلکو ته دا موږ وایو چې دا خلک پکار دی چې تاسو بینګ انسان که نه انسان خدای راخوش یې کوي. بیا دلته چې کم په بن سنټرل جیل کې کم ستلی دي چې اوس اف سی آر ورکړی دی، اف سی آر شته هم نه، اف سی آر څرنګه خلک ورکوي. پر دغه جرم کښې په کار دغه دی چې دا د انصاف ته ورسره وشي، دا راخوشي کړل شي. میان دې پسې لیوني دي، میان دې پسې ژاړي، میان دې پسې داسې دي، په کار دی چې سپین نور نه وژړي. که نه وي انشاءالله مشرانو په مشوره موږ خو دا پیمانه اراده کړی هم ده چې کم ځای کښې موږ وس لرو، که لکي جیل دی که کوهاټ دی که نه وي بنو خو مو په سینه لاندې دی. موږ مشرانو سره به هم رابطه کوو چې پر ځای کښې موږ دا مثال یو خپل یو هغه ورته شو کړو، که په خوږه هم نه راخلاصول. نه وي دا بنو جیل مخې ته که خدای کوله کینټ مخې ته او د بنو جیل مخې ته سپیشلی پر دا خلکو به موږ خامخا یو داسې اتڼ اچوو چې هغه به دوی ته پته ولګي چې داسې دا څنګه اتڼ دی چې دا ځای ته خبره رسي. موږ دارو خلکو ته وایو چې دا راپرېږدوئ. که پر دې کښې موږ ته مسلې جوړوي سبا راته جوړوي خدای دې اوس ته یې راته جوړوي، انشاءالله هېڅ مسله هم نشته. بالکل چې کومه موږ سره خوښه وي هغه دا وکړي. پر دغه شي نه کېږي، د خلکو سره د انصاف وشي. پر دغه شي په اوله زه پټي ملګرو ته وایم، غونډو پښتنو ته وایي چې داسې حالات تېرېږي، دا خلکو موږ ته سترګې دي ایلې دي مړه نه کوو. بس موږ پر دغه منځ کې د یو بل سره ما او تا به په خپل منځ کې څه هم وي، خو په کار دی دغو خلکو په وجه باندې چې موږ داسې سره یو شو، داسې سره اتفاق شو چې هر شی سره ویر کړو، هر شی مثال دا خبره ته موږ سره ورکړو. امید هم لره چې چا د مجلس سره لیدلی وي دوی به خامخا یعنې یو اواز به یې پورته کوي. د یو ټرینډ چې دا جوړېږي په کار دی چې دغو خلکو په نام هم دا ټرینډونه هم وچلېږي جوړ شي. یعنې هلته چې کم موږ څه لیدلي دي ډېر بده حال دی، دا به په هر ځای کښې دغه حال وي. زه بیا ښه په اخره کښې د ګردو ملګرو چې چا څومره هم موږ سره خپل یعنې په کم شکل کښې ښه کوشش کړی دی، شکریه هم ادا کوو، مننه هم کوو. د تاسو په همت د تاسو په هغه باندې موږ ته لوی حوصلې هم میلاو شوي دي. انشاءالله موږ ته یو همت هم راکړی دی. موږ به خپله مبارزه دغه رنګې جاري ساتو، خصوصا انټرنیشنل میډیا، ډیوا ریډیو، مشال ریډیو، بي بي سي، یعنې له نوره هم داسې پیجونه داسې په څه هم زموږ غږ د ملګرو غږ پي ټي ایم نور علمزی بیا چا په اوله عارف ولایت یا نور هم نیول شوي ورک شوي خلکو په اوله سره غږ پورته کړی وي، هغې هم ډېره مننه کوو. کور مو ودان، عزتمن شئ، ښه شپه هم درته غواړو. ډېره مننه.